बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगरो څنګه یو ښه او امید تاسو به خیریت سه ملګرو څنګه چې تاسو هم په نور ویډیوګانو کې چې درود شریف ډېر مطلب ما خپل ویډیوګانې پوسټ کړي درود شریف باره کې او د سورګا باره کې نننۍ ویډیو ان شاء الله د جمعې د فضیلت باره کې تاسو چې دغه کړه پوسټ کړه تاسو به زما پیلنې پوسټ کتلی وي نو امید کوم چې تاسو به ښه په دې باندې پوه شئ چې درود شریف څومره دغه مطلب غټ فضیلت دی نو ګوره درود شریف چې دوه قسمه دی یو خو دی چې روزانه یې موږ په لمونځ کې مو چې عام طور په اتحیات کې چې ووایو که نه نو هغې نه بعد کوم ته سل ځله هغه درود شریف وایي نو د هغې چې دی ډېر مطلب ثواب پکې دی نو سړی چې یو ځل هغه درود شریف وایي نو الله تعالی په هغې باندې لس رحمتونه د هغې نازل کوي او د هغې لس درجې بړاوی نو دغه شانتې ما د جمعې لمونځ هغه درود شریف چې دی تاسو ته لا نه دی ویلی او دا کې مې خالي یو پوسټر پوسټ کړی و نو زه تاسو اوس داسې وایم لکه چې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه بعد چې لکه تاسو په خپل ځای باندې ناست د خپل ځای نه پاڅېدلو نه پیله دا درود شریف تاسو اتیا ځله ووایو نو انشاءالله الله تبارک وتعالی دا په خپله چې دا حدیث هم دا ښکلی دی مطلب پکې دا کې ډېر څو کتابونو کې فضیلت راغلی دی نو آیا هغه درود شریف چې دی کوم یو دی چې تاسو شیر کوم درود شریف دا یو دی اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا یو درود شریف تاسو چې مازدیګر لمونځ نه بعد د دعا نه بعد مطلب خپل ځای نه پاڅېدلو نه پیله دا درود شریف تاسو اتیا ځله وویلو او نو اتیا کاله ګناه هم معاف کېږي دا غوړې دروغ نه دي او نه په مذاق وګڼئ درود شریف غوړې ډېر غټ فضیلت دی عام درود شریف تاسو یو ځله ووهئ د هغې ډېر تاسو ته فایده میلاویږي دا خو بیا خاص د جمعې د ورځې درود شریف دی او سورة الکهف خو عام دی او هر څوک داسې دغه کوي نو دا درود شریف چې تاسو مازدیګر لمونځ نه بعد اتیا ځله ووهئ نو اتیا کاله ګناهونه دې معاف کېږي بیا د اتیا کاله عبادت لیکل کېږي په عملنامه کې نو څومره غټه خبره ده او بیا د هغې نه غټه خبره دا چې تاسو د حدیث راولئ بل کس یې شیر کړئ په دې کې چې دی تاسو په دې ثواب کې هم تحقیق کې شامل کېږئ ما تاسو ته د ورسوله تاسو یې بل ته ورسوئ دا یو دغه دی کار دی څنګه چې اوس موږ ته دا میلاو شي موږ یې تاسو ته درکړو تاسو یې بل له ورکړئ بل به بل له ورکړئ دغه شان دا چې داسې روان شي په دې کې موږ نور الله تبارک تعالی دې کې اجر راکړي پوه شولې دا کوئی د دغه خبره نه د دنیایي خبره نه دا ټول د آخرت کار دی د آخرت ګټه ده ملګرو کو تاسو سره دا په دې ګټه کې ځان شامل کړئ انشاءالله تاسو هم په دې کې کامیابېږئ ضرور خو دا ویډیو خوښه شوې د نور ملګرو سره شیر کړئ ریکویسټ نه کوم شکریہ